چې ډیر په قدردان ډیر په خوږې خبرې زما سره وکړلې خو ایس پی سے کومه وعده چې دې کړې ده سر ته به یې رسیں تو پہلے آپ کو ڈسمس نہیں کر رہا تھا اور ابھی آپ کو کیوں ڈسمس کیا یہ آپ لوگوں نے پوچھا کتنے بندوں کو ڈسمس کیے ہیں 300 بندوں کو ڈسمس کیے جناب کہتے ہیں نا وی سپینی سپینی مو آئے کہ جن کے وی وینی تو وہ آئے کہ جن کے وی میں نے ایک بات کی تھی اس پہ بھی مجھے پولیس نے مجھے لے کر گیا تھا شاید یہ آپ کی آخری ویڈیو نہ ہو جائے اللہ نہ کرے اگر حق کے لیے میری جان بھی جائے تو شاید اس کے بعد آپ کا یہ بولتی بھی بند کر دیا جائے گا آپ کو پتہ ہے آواز اٹھانے کا آپ کو حقائق کا پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک ہو آپ لوگوں کو مجھ کو بھی جو میرے فین تھے جو میرے پیار کرنے والے تھے ان سب کی دعاؤں سے آج میں وہاں سے نکل کر آیا ہوں جہاں پر مجھے لے کر گیا تھا کہاں پر مجھے لے کر گیا تھا پولیس آئے تھے اور مجھے لے کر گیا تھا زما پښتانه چې کوم دی اغه د پاره با ز په پښتو کې خبرې کوم خوړم به په اردو کې لګ بڑا وباسم جو بھی ہمارے پیار کرنے والے ہیں آج پھر میں نے ایک ایسا خطرہ سر پہ موڑ لیا ہے کہ ایک رضاکار کو میں نے یہاں پر اس انٹرویو میں بٹھائے ہیں شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ اصغر چیمہ ڈر گیا ہے نہ میرا حوصلہ اور بھی بلند اور مضبوط ہو گیا ہے جو پولیس آئے تھے اور مجھے لے کر گئے تھے اسی سے میرا حوصلہ اور بھی بلند اور مضبوط ہو گیا ہے پولیس آئے کس سلسلے میں آئے کیوں آئے باقی باتیں جو ہیں جو میرے حوالے سے باتیں ہیں وہ پروگرام کے اینڈ پہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے ان کی باتیں آپ لوگ سنیں جو اس کے ساتھ ہوا ہے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ان کو 2 سال سے ان کا معاوضہ نہیں مل رہا ہے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے حوالے سے کچھ باتیں ہیں تو پھر بھی میں کہتا ہوں پختوں میں کے پی کے یریندو کی سوشل ورکرو زبیار اغلم پولیس اور اپری خودم زبیار اغللما او دا بازی سوشل ورکر یادوم ورخا ټول نه دا بازی یادوم د کے پی کے یریندو کی سوشل ورکرو زبیار اغلما او تا ته تو خو په تاڼه کې ډیر پروګرامونه کې کنه او که کنه زما په شان دغه شان یو پروګرام چې وې دي د مردان اس اس پی انویسټیګیشن دی بیا وغواړي نثار خان کنه ښه نو ته خو د تاڼو پروګرامونه کې ته خو د پولیس خلاف څه ویلی نشي نو تا ته به څوک څه ووایي ستا باره کې مال ته ډېرې خبرې کړي دي د پروګرام په اخره کې به نور ګپ لګو ستاسو مسله څه ده جي زموږ مسله دا ده چې موږ د 2018 نه والې تر 2020 پورې ښه پراپر ډیوټي وکړه د دې نه مخکې به چې موږ کومه ډیوټي کوله نو هغه په کال کې 2 ځله 3 ځله وه اردو میں بات کر سکتے ہیں بالکل یہ پروگرام میں چاہتا ہوں نا یہ پشاور کا رہائشی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم اردو میں کریں اردو میں بات کریں ہم 2018 سے لے کے 2020 تک پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں جب کہ ہمارا معاوضہ آیا ہم نے معاوضے کا طلب کیا تو بالا افیسر ایس پی منظور امان صاحب نے ہمیں بلا کسی نوٹس بلا کسی گناہ خطا کے ڈسمس فرام سروس گھر بھیج دیے اور ہمیں کوئی معاوضہ بھی نہ مل سکا جب ہم نے درخواستیں شروع کی اور عدالت میں بھی کیس ہم نے کیا لیکن ہمارا آواز کسی نے نہیں سنا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہم بس صرف وزیر اعظم پاکستان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر خیبر پختونخوا آئی جی پی اور سی سی پی خیبر پختونخوا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہماری آواز سنیں آپ کے ساتھ پولیس میں ویسی بھی کمی ہے اگر ہم ٹریننگ شدہ بندے ہیں اگر آپ لوگ ہمیں اس جگہ پر پرماننٹ اور قائم مقام کر دیں تو ہم ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو دعا گو بھی رہیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو منتھلی کا کتنا سیلری دیتا تھا ہمیں تو 1200 روپے پر ڈے پر کرنٹینہ کے لیے انہوں نے رکھا تھا اور 1500 روپے پر ڈے پر جو ہے پولیو کے لیے رکھا تھا اچھا آپ نے جو یہ وردی رکھے ہوئے ہیں ہمارا کیمرہ مین صاحب اس کو تھوڑا سا زوم کرے اس بیچ کو اس میں یہ کیا لکھا ہے یہ سٹی پولیس اس میں کیا لکھا ہے پشاور کیا لکھا ہے اس میں آپ خود بتائیں زبانی شاید کیمرہ میں تھوڑا نظر نہ آئے آپ زبانی بتائیں
فرنٹیئر پولیس خیبر پختونخوا. اچھا, فرنٹیئر پولیس خیبر پختونخوا. اس میں آپ بطور حوالدار کی حیثیت سے تھے؟ جی ہاں, میں سیکشن کمانڈر کی حیثیت سے تھا. اور کتنا سال نوکری کیا آپ نے؟ تقریباً 86 سے لے کے ابھی تک ہم اس پورس میں چلتے آ رہے ہیں. اچھا, اب 86 میرے بات کے ویٹ کریں, 86 سے لے کر اب تک آپ لوگ چل کے آ رہے ہیں, اور آپ کو 86 سے لے کر اب تک 86 میں اور 2010 میں اور 2014 میں, اس میں شارٹ موٹا مجھے بتائیں کہ اینڈ کا جو تنخواہ دیتا تھا وہ مجھے بتائیں. اس میں جو بھی ہمارا ڈیوٹی ہوتا تھا اس کا معاوضہ آتا تھا وہ ہمیں ملتا تھا. اس کے بعد میں جو ہمارا 2018 سے لے کے 2020 تک ہمارا جو بھی معاوضہ آیا ہے, جو ہمارے ساتھ طے کیا گیا تھا, وہ ہمیں نہ مل سکا. جب ہم نے تنخواہ کی طلب کی تو ان لوگوں نے ہمیں ڈسمس فرام سروس گھر بھیج دیے بغیر. 2 سال آپ کو تنخواہ نہیں ملے؟ جی سر. اچھا, تو پہلے آپ کو ڈسمس نہیں کر رہا تھا اور ابھی آپ کو کیوں ڈسمس کیا؟ یہ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کتنے بندوں کو ڈسمس کیے ہیں؟ 300 بندوں کو ڈسمس کیے جناب. نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, لیکن عدالت میں یکجا فیصلہ ہو کر پھر ہم مجبور ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس چلائے. عدالت میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عدالت میں ان لوگوں نے بس وہ فیصلہ کیے جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا. مطلب انہوں نے بھی ڈسمس فرام سروس کیے ہیں؟ انہوں نے بھی. اور تو معاوضہ بھی نہیں ملا؟ نہیں, وہی ریزن کیا بنی؟ مطلب آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج اس وقت ہوگی 47 سال. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 300 بندوں کو کیوں نکالا, اور 300 میں سے آپ ہی ایک انسان ہو جو اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہو, تو شاید اس کے بعد آپ کا یہ بولتی بھی بند کر دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے آواز اٹھانے کا, آپ کو حقائق کا پتہ ہے؟ میرے ساتھ 46 نوجوان ہیں جس سے میں نے ڈیوٹی لی ہے. ابھی ان کے والدین اور وہ خود میرے پاس چل کر آتے ہیں, وہ مجھ سے تنخواہ لینے کی طلب کرتے ہیں کہ آپ کو حکومت نے پیسے دیے اور آپ نے اپنے آپ کو بنا لیے اور یہ کیا وہ کیا. لیکن میں ان سے کہا کہ مجھے حکومت نے کچھ نہیں دیا بیٹا, جو حال تمہارا ہے وہ حال میرا بھی ہے. اور جس طرح یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس بھائی کا بھی اسی طرح حال ہے جس طرح میرا ہے, لیکن اس کا حالات بہت زیادہ خراب ہے. میرا تو پھر بھی چلو بچے تھوڑا بہت کما کر لے آتے ہیں. ابھی اس میں ہر ایک وہ نوجوان جس ڈیوٹی کے دوران جو قرض دار ہو چکا ہے, جس کسی پر 1,40,000, کسی پر 1,90,000, کسی پر 1,20,000, اسی طرح کھاتے کے قرضے چڑھے تھے. پھر ان لوگوں نے کسی اور سے ادھار لے کے ان سے جان چھڑا لیے, لیکن ابھی ان لوگوں سے جان نہیں چھوٹتا. پھر وہ لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو ہم مجبور ہو کر کسی نہ کسی دروازے پر چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ کے فرنٹیئر میں تو جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا فورس جو تھا وہ تو ایک تنظیم تھا. اچھا, PKWR پاکستان پولیس کو. بھائی جان, میں یہ بات کو سمجھتا ہوں, آپ لوگ یہ مجھ پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں, لیکن یہ میں ان سے زبانی آپ لوگ کے لیے نکالنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ میں ان سے سوالات پوچھوں اور آپ لوگ بہتر سے بہتر سمجھ پاؤ گے آپ لوگ. اچھا, تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی بھرتی ہے اور یہ ہے وہ. اس سے پہلے جو ہم برسوں سے ڈیوٹی کرتے آ رہے تھے تو اس وقت ہم جیلی نہیں تھے, اس وقت ہم غیر قانونی نہیں تھے. جب ابھی ہمارے مرات آئے ہیں, ہمارے پیسے آئے ہیں, ابھی پنجاب پولیس فورس کو انہوں نے ہمارے فورس کو جو ہے پکا کر دیے. ان لوگوں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, سندھ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, بلوچستان کو تنخواہیں دی جا. ہمارا مکمل صوبے سے اس فورس کو ہی ختم کر ڈالا. اچھا, یہ پورے پشاور کے سائڈ پہ فرنٹیئر کور میں جتنے بھی تھے سب کو نکالے؟ سب کو نکالے. ابھی کوئی بھی نہیں ہے؟ ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی یہ 2021 آج جو ڈیٹ ہے 2021 کا ڈیٹ ہے, اور اس وقت اس حال میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم جن لوگوں نے ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں وہ لوگ جو ہے نا اپنا معاوضے کا طلب کرتے ہیں اور اس میں اسپیشل فورس میں ضم ہونے کا طلب کرتے ہیں. تو ہم افسران بالا سے اپیل کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب سے اور وزیر اعظم صاحب سے, کہ آپ ہمیں اسپیشل فورس میں ضم کر کے اور کنٹیکٹ بیس پر رکھ دیا کریں. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں آپ بہت زیادہ رو بھی رہے تھے. آپ ایسے تھے کہ رونے پہ بھی آ گئے تھے, کیوں, وجہ؟ اس وقت میں جب عدالت سے ہمیں
خارج کر دیا گیا. تو سب نوجوان میرے پاس آئے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ عدالت یہ فیصلہ کرے گا, عدالت وہ فیصلہ کرے گا, یہ آپ نے ہمیں وہ پہاڑ دکھائے, یہ پہاڑ دکھائے, ابھی تو عدالت نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہمارے لیے جیسے بھی ہو, زمین سے ہو, آسمان سے ہو, کہاں سے بھی ہو, پیسے لے کر اور ہم لوگوں کو, ہمارے غریب بچوں کو دو تاکہ ہم قرضوں سے بھی فارغ ہو جائے اور ہم اپنے لیے کام کاج شروع کر سکیں. اچھا یہ جو ساتھ مجبور ہو کر رونے پڑا. اچھا یہ جو ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ آئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بھی ایچ سی ہے, یہ بھی حوالدار ہے اسی فورس میں, یہ بھی قرض دار ہو چکا ہے. ابھی اس کے نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاج ہے اور یہ بیچارہ. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے اس وقت 6 بچے ہیں. لڑکے؟ اس میں 2 لڑکے ہیں اور 4 بڑے آپ کے کمانے والا کوئی لڑکے؟ کمانے والے 2 بچے ہیں, وہ کماتے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو میں سے بھی 2 بات کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اردو کو نہ رہے اردو نہ درزی سر. اچھا ٹھیک ہے سر. ذرا دو چواڑ دشتا او جی دری جی نه کې درې لکان واړو سر جی دا دو چې د ګټي واړه دشتا ګټي واړو نشته کوم دا کم جوب نه جتا سو ډسمس کړي ہے کنه ډسمس پرام اپ سرویس ټیک شلا او جی د سونه ټایم موایزه تاسو پاتې دا زمونږ وسره د دما په دی پورس کې 250 کال وشو 250 کال د حکومت پاکستان سره او دی داغي دغه ته مونږ نه وستل ها کله دی مونږ تنخواه وتړل کنه دغه دی یو کال مونږ شپږ میاشتې مونږ کرینا ډیوټي وکړه کرنټینا او شپږ میاشتې را باندې را پوجا وکړه وینندر کو سبا کو نندر کو بیا موږ تاسو کو بیا موږ سسپینډ کو. اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں. 24/12/2009 کے بم بلاسٹ میں لگی تھی. 24/12/2009 میں آپ بم بلاسٹنگ میں مالوٹ تانا غربی کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا تو چیک پوسٹ پر بم بلاسٹ ہوا اور اس میں زخمی بھی ہو چکا ہوں. تو اس زخمی جیسے اور مطلب عام پولیس جو ہمارے پولیس ہیں ان کو بھی مراد ملتی ہے, آپ کو اس کا کچھ مراد ملے؟ کوئی مراد نہیں. بم بلاسٹ میں جو آپ کو زخمی ہوتے اس کا کچھ بھی نہیں کوئی مراد بھی نہیں ملا ہے. لیکن یہ ملک تو ہمارا ہے, اس ملک کو ہم نے ہی سنوارنا ہے, اس ملک کا ہم نے ہی خیال رکھنا ہے. تو ہم نے کوئی اس کے ویسے ایک بات بتاؤں جی پشتوں میں ہے نا کہتے ہیں نا وی سپین سپین مو آئے کا جن کے بھی بینی تو وہ آئے کا جن کے بھی. میں نے ایک بات کی تھی اس پہ بھی مجھے پولیس نے مجھے لے کر گیا تھا. شاید یہ آپ کی آخری ویڈیو نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اگر حق کے لیے میری جان بھی جائے, اگر ملک کے لیے میری جان جا سکتی ہے اور میں ایک خودکش کا سامنا کر سکتا ہوں تو اس حق کے لیے بھی میں آواز اٹھا سکتا ہوں. ویری گڈ. میں صرف اپنا حق چاہتا ہوں. میں نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی, میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے کسی کا حق نہیں مارا, میں نے کوئی چوری نہیں کی, تو میں کیوں ڈروں؟ میں حق کا آواز کرتا ہوں اور حق کے لیے میں بالا افسران سے اپیل کرتا ہوں. اچھا موجودہ جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ ایس ایس پی کیا نام ہے اس کا؟ ابھی موجودہ جو ہے وہ سی سی پی او کے کمانڈ میں ہے اور آئی جی پی کے کمانڈ میں ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے کمانڈ میں ہے. ہاں کتن کو د دې مشر خبرې په اردو کې وشولې تاسو واورېدلې, د دې مشر سره چې کوم ظلم زیاتې روان دی د خپل زباني تاسو واورېدلې. ما خو د سره چې کوم د مشر خبره کوله منظور صاحب د هغه نمبر مې ته وغوښتو خو نو ورسره بیا هم تاسو ته وایم که کوم مشران دي هغوی دې زما سره کانټیکټ وساتي د دې رور په حواله باندې خپل موقف ترې راکړي. راځم خپلې خبرې له. زه په ډیوټۍ باندې وم, پولیس راغله, ما په تخبایه کې یو ویډیو کړی و, سپینې مې ویلې وي, نه مې د پولیس خلاف څه ویلي وو, او چې کوم نیسا ګوره په دې کې زموږ یو ورو نیسا کانسټیبل سرتاج هم شهید شوی دی, الله پاک دې هغه له جنتونه ورکړي. په دې کې بل خوا زموږ یو بل ورور هم دی. زه خو خپل ځاني که زمانه پوښتنه کوي, زه خو انسان ته به د انسان په نظر ګورم, هغه هم به دې کې شهید شوی دی. نیسار هم شهید شوی دی, سرتاج هم په دې کې شهید شوی دی. بیا د دې حوالې سره ما ویډیو وکړله په تخبایه کې, زه لاړم یو یریندوکي سوشل ورکر راغلی نه ته, یو یریندوکي مطلب چې کوم یریندوکي دي زه هغه یریندوکي یادوم, کنی نران سوشل ورکر زموږ په KPA کې هم شته دی. یریندوکي سوشل ورکر هغوی له تلل نه زه ورله لاړم, ما پروګرام وکړو, هغه هایلایټ شو, ما پسې پولیس رالل. کله چې پولیس ما زه اوس تفصیلا خبرې ځکه کوم چې کله په ما پسې پولیس رالل, ما ته وی چې زما سره ځو, ما ته په کومه سلسله کې
نو ماته وی چې اس پی کله وی چې اس پی اپریشن دی غواړي کله وی چې اس پی انویسټیګیشن دی غواړي مل ټیک تا موته تاسو زما 2 بجې چټي کیږي زبر در پسې درځم هو کا غوښ او کوزش ماته چې نه تب درخواست کی او زمو سره بزي اوکے مې زم سره لړلما زمام قانوني حق جوړېدو زم یو سوشل ورکر یم اس پته نه زم د ملک حالات داسې روان دي مې چې ما چرته بوزي الاله ولله می بوزي وجلله می بوزي سره می بوزي چې نه پایاشتا نه سنوټشتا نه په ماس نور س ماس جرم کړی دی خو پولیس را له ماته وی راځه زی کیناستم سره مې تاسو په خپل وخت لایو ویډیو زما حق او چې ما لایو ویډیو کړله به لړل ما یو چوکې و پای کې لګي سار کړم دا غین پس لړل ما مردان ته اس پی انویسټیګیشن هغوی ته ورلو بیا چې کله زه هلته ورتللی ما نو پوره تالاشي هم وکړله ځکه چې کیدی شي تا سره چېرته خوپیه کیمرې یو ته دننه چېرته خوپیه ریکارډ ونه کې دننه ورللو کله چې دننه ورلو هلته کې ایسوجوګان هم ناستو او یو څو نور دانې هم ناستې وي او بل کې بیا زمونږ چې کوم قدردان اس پی صاحب چې ډېر په قدردان ډېر په خوږې خبرې زما سره وکړلې خو اس پی صاحب کومه واده چې دې کړې ده سر ته به یې رسې اس پی صاحب ما ته وایي چې ستا نه زما ګیله ده میل ولې دې زما نه ګیله ده تا رپورټینګ کړی دی زما زړه ته په هارټ شوی دی په کمنټس کې خلکو پولیس والا کنځري دي میل سر تاسو خو کو ګورې زه چې پروګرام کوم ما پسې خلک کنځل کینې زه به څه کومه بهر کې ما په هغه پروګرام کې دا هم ویلی دي چې بیز دی کې کانسټیبل چې کوم شهید شوی دی ام زم یو ورور دی پولیس والا خپل کوره پولیس والوي زم په خپلوانو کې پولیس والوي زمانه دی ملک زمانه دی قوم هر بچي هر رور هر پلار هغه زمون رور دی زمون پلار دی زمون پولیس والا دی زمون محافظ دی د هغې دپاره موږ د زړه د کومې نه مننه کوو خو ما پای کې بیا دا خبره هم کړې وه چې کم کرپ جرایم پیشه پولیس والا دي د هغې په خلاف به موږ جنګېږو بارکې ما د هغوی سره خبرې وکړلې اس پي صاحب سره اس پي صاحب زما نه څه تپوسونه وو ما د هغې جوابونه ورکړله بیا ما ته اس پي صاحب چې ته زه به تا ته په وټسپ باندې د نثار خلاف اف آی آر درلېږم نو اس پي صاحب چې زه راغلی یم نو خو ستاسو ریډر صاحب ما ته اف آی آر یې راولېږلې نو تاسو طرفه ما ته څه اف آی آر یې راغلی د نثار خلاف بارکې ما ته وایي چې ته خو ګورمنټ جاب لیسټ یې مې زه د دې دپاره ډسمس نوکري شته نشته نه پرېږده به خو چې نوکري ده زه دومره احتیاط کوم او چې نوکري نه وي نو چې زه به بیا څه کوم هغه به تاسو بیا هم وینئ او بیا به زه هم وینم او دا ټول بیا ویني زما راځي چې دا څوک چې بچ دي که نه زما د نوکرۍ په وجه بچ دي که نه زه به هغه وکړم هغه چې کوم 2 نمبر خلک دي دا به زه ټول په دې سکرین باندې راولم هر یو راته معلوم دی بله خبره ما بیا چې د اس پي صاحب سره کومه خبرې وکړلې مې تاسو ایسي چوګان چې کوم دي زموږ سره کوآپریټ نه کوي پنجاب ته زه لاړ شم ما سره پولیس باقاعده چاپې لځي زما له ریسپیکټ راکړي زما عزت کړي د دې ځای پولیس چې کوم دی سره دا پښتانو کې چې کوم پروګرامونه کوي دا سره دا سره د پابندي چې ته به ځې پښتانو کې به پروګرامونه کوې د هغې چالپلوسۍ به کوې نو ته به د پولیس خلاف ته راشه ته دغه شان د یو کور پروګرام وکړه زه به بیا وګورم چې تا له دې بیا چې دی نو د تاڼې پروګرام دی بیا تا له درکړي نو ته د هغوی دا چل کوې نو تا له خو به خامخا وروره خامخا بل د اس پي صاحب زما ډېر زیات قدر وکړو عزت یې وکړو مونږ زموږ مشر دی د ضلع بادشاه دی که هغه یو 2 خبرې سیوا وکړي مونږ به وړو خو اس پي صاحب چې کومه خبره مې در سره کړې ده سر ته به یې رسې واده دې کړې ده سر ته به یې را سره رسې په مردان کې چې واورئ د بلال مسجد سره چې خوا کې کم 2 نمبر اړه چلیږي واورئ که هغوی زما دا ویډیو ګوري ځکه چې زما میټینګ داسې شوي دی چې د هر طرفه هغه وي دا پروګرام زما دپاره ښه شه ما ته پکې نور اتارټي میلو شه ما ته پکې نور اختیارات میلو شله اس پي صاحب وي چې ته کم ځای یادې نشاندهي ته کوه پولیس پر سره زه لېږم او چا په هغه ځای به سره پولیس وخي په مردان کې چې 3 کمې اړې دي 3 تاسو ته وایم واورئ انشاءالله زما را طرفه په تاسو باندې اپریشن شروع شو او د هرې تاڼې نه چې در باندې هر کله درالم په دې اډو به چاپوم اس پي صاحب کومه واده چې دې کړې ده که نه ما سره چې یو بالکل به ځي او په دې اډو به ته چاپوی څنګه چې مې درته ووې چې په دې مردان کې راته د منشیاتو اډې معلومې دي په دې کې راته چې کوم ورته ماله ویل نه دي پکار کومه چې 2 نمبري پکې چلیږي هغه راته معلومې دي په ګوته کوم مې راته او په ګوته کړي مې دي درته نو انشاءالله خپل پولیس فورس به زما سره لېږي او په هغې به چاپوو بیا ما ته نو اس پي صاحب د ویډیو د ډیلیټ کولو څه ویلي دي او نه څه نور څه چې خو صرف اس پي صاحب ما ته دا ووایي چې زما ستا نه ګیله ده نو
دونه دی تاسو وی چې ګیره ده نو بالکل که ما غلطه کړي نو اس پی صاحب ستاسو نه په هغې باندې زه بخښنه غواړم خو بیا هم نه ته یم کومه واده چې دې کړې ده دا به راسره سر ته رسې ځکه چې دا پروګرام زما دپاره ډېر ښه شه ستا سره پکې ملاقات وشي تاسو راوغوښتلم او ورسره اډې مې درته بېنقابه کوم انشاءالله خو کو نه کوې راسره او زما سره پولیس نه لیږي په دغې اډو زه به ځم او د هر اډې مخې ته به ودرېږم او د ایسیچو نوم معلوم چې د دې تاڼه ایسیچو زما سره په دې ځای باندې چاپه نه وښي نو اس پي صاحب چې بیا ونه وایه چې یاره ته زموږ د پولیس بېعزتي کوې هرګز به زه د پولیس بېعزتي نه کوم ځکه چې دې پولیسو زموږ د دې قوم زموږ د دې ملک دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي ډېر څه یې کړي دي زه نه غواړم چې زما پولیس ته بدنام شي زه نه غواړم چې زه به د خپلو پولیسو بېعزتي کوم هرګز به داسې ونه کوم زه چې په لاره روان یم زما ګاډی ودرېږي پولیس سر رادن نه کړي زما قدر کوي زما د ګاډي تالاشي نه کوي زما ته وایي ځه تا زغرچي مې ته ځه زه به څنګه د پولیسو بېعزتي وکړم سوال نه پیدا کېږي خو اس پي صاحب بار بار ویم ویلي دي واده دې کړې ده او د مردان چې کومې 2 نمبر اډې دي په هغې به راسره چاپه واخې په خپله واده کې به کلک اوسېږي انشاءالله باقي ستاسو ډېره مننه د زړه د کومې نه مننه چې په وټساپ ما سره چا رابطې کړي دي او ما ته ویلي دي چې یاره مونږ خفه یو بیا خو خراب خور ځای کې شته زما چې کومه لایو ویډیو پولیسو بوتلم په هغه تقریبا 6 لاک کسانو کتله او زما په خیال چې مینیمم تقریبا 2000 کمنټس پر راغلي وي په هغې کې به دا 500 کوسړه وي کوسړه خو تاسو پیژنئ او دا چې کوم وکنه دا زما مینهوالو ما ته پته ولګېدله ډېر مې مینهوال شته زما ته خو د خپل ځان تر اوسه پورې پته نه وه ظالمانو ما ته خو اوس پته ولګېده چې زم لا دونه صحیح یم چې دومره خلک زما سپورټ کوي ښه کمال شاه صاحب د هغې د ډېر د زړه د کومې نه مننه کوم چې کله ورته پته ولګېده نو هلته کې زموږ احتجاج یې کو پای کې بیا زموږ نوم هم واخیسته او پای کې زما یو بل ملګری دی خلک ډېر وایي چې یاره ذیشان او اصغر یو دي خو ذیشان هم پکې زموږ دپاره منډه وواله او ورسره کاشف هم منډه وواله زما یو بل لور دی د هغه نوم سیکرټ ساتم خو نوم یې اینډ کې راځي جان بی د هغه هم ډېره مننه کوم بل یو ورور دی چې د هغې په نوم کې الف او نوم مخکې ته نه ویم الف او اینډ کې نون ان ته ښه پېژنې د هغه هم ډېر د زړه د کومې نه مننه کومه او په دې کې دغه چې کوم دی عمران غزل به وي داسې د نوخار فرحت شاه به وي ډېرو خلکو پکې زموږ دپاره ډېرې منډې والې د پېښور یو دورونه دي دوکانداران دي هغوی مو سوزکې راډکو مردرزو احتجاج کو د هغوی هم د ډېر د زړه د کومې نه مننه کوم نو دا زما تفصیلا ویډیو وه څوک چې راباندې خوشحاله وي په هغې خوشحالېږي او څوک چې راباندې خفه وي په هغې هم خوشحالېږم باقي ستاسو ورور ستاسو همدرد آینه د کلتون نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان